د ټولو نه مخکې زه د ټولې میډیا شکریا ادا کوم چې موږ له دلته ځای او وخت راکړ. دې نه بلکې زه دا خبره عرض کوم چې زیاتره دا وخت داسې دی چې د مظلوم خبر اورېدل او د هغې خبر رسول هغه د میډیا په تواصل سره کېږي. نو موږ غواړو د خپله خبره مخې له رسو اعلی عهدهدارو لره چې زموږ سره ظلم او زیاتی شوی. اول مقدمه او خبر هغه داسې ده، زما خپل نوم شاهد دی او زما والد صاحب و امیرزاده او مونږ د رباط یوه دره د ډنډه ورته وایي بلو دره ډنډفای کې مونږ اوسېدونکي وو. زموږ والد صاحب چې کوم دی امیرزاده هغه د کوره بهر وتی او په هغې کې چې کوم دی څه کسانو یو درې کسانو د یو نوم چې کوم دی رحمت زیب خان او د دویم نوم چې کوم دی هغه بهار او د دریم عالم خان او هغوی له څه ګناه زموږ والد صاحب له نه وو. هغوی بغیر د څه ګناه او د جرم نه د مخکې نه هغه یې راایثار کړی و. په 3 کسه یې هغه باندې تشدد او ظلم او زیاتی ورسره کړی و، قتل کړی و. او د هغه دا والد صاحب دی باچازاده او دا نورې ترونه او سیورونه دي او دا ټول ماشومان تاسې ګورئ دا ماشومان دي، دا یو واړه بچي دی. دې نه ماشومان نور هم شته 1 کال، لیکن هغه ډېر ماشومان او د غېږو کې د میندو سره ورسره و. نو د هغې د وجې نه موږ دلته تاسې د ځای له رانهوسته او کیمرې سترګې ته مو نه ښودل، لیکن نور هم ډېر ماشومان دي. نو موږ د تاڼې او د هغې چې کوم کار و د هغې نه خو مطمئن وو، لیکن اوس زموږ کوم کیس چې دی هغه تللی د عدالت له عدالت کې چې څومره ججان دي موږ هغوی ته دا غوښتنه کوو، دا درخواست وله کوو چې موږ له انصاف راکړي او زموږ د دغې موږ چې کوم مظلومان یو زموږ د ظلم چې کوم دی د هغې بدله د هغوی نه واخلي او چې څومره د هغوی د قانون مستحقین چې قانون کومه سزا هغوی له ورکوي چې هغوی له ورکړی شي. په دې کې چې کوم دی موږ د دې صوبې خیبر پښتونخوا چې کوم محمود د دې چې کوم مشر دی او وزیر اعلی د هغه هم دا غوښتنه موږ هغې ته هم دا خبره خپله رسوو چې دا زموږ سره کوم ظلم زیاتی شوی دی، دغه ظالمان دي او هغوی نه زموږ دپاره د دغې ظلم بدله هغه واخلي او زموږ چې کوم دی دا ظلم چې کوم دی د دې بدله واخلي، ورنه که داسې ونه شي آینده په دې معاشرو کې ډېر نور ظلمونه هم داسې کېږي د جرایمو مخنیوی چې هغه ونه شي. دا مظلومان ماشومان واړه دي، د دې د اسرې دي چې بل څوک شته هم نه. دغه والد صاحب هم و، هغه به چې کوم دی په خپله باندې چې کوم دی ټکه پوکه کار وغیره هغه به د دوی دپاره چې کوم دی رزق روټۍ وغیره هغه پیدا کول هم په خپله باندې د هغوی 3 بچي هغه علما یو فارغ یو مدرسې نه او یو سکل فارغېږي او 2 فارغ شوي دي. نو موږ چې کوم دی د اعلی عهدهدارانو ټولو نه د انصاف توقع لرو هم او غواړو چې هم دا چې موږ د انصاف میلاو شي او دې ماشومانو لپاره د انصاف میلاو شي، د دوی نه مستقبل لا روان شي، دوی تعلیمونه وکړي، دوی مدرسې ووایي، دوی د سکولي سبقونه ووایي او د دوی چې کوم دی نوره زندګي هغه ښه شي. زموږ د پلار څخه ظلم زیاتی شوی او په خوشي ځای کې وژلی دی او هغې الله شهادت ورکړو، دوی ذلیله شو او دې پولیسانو ونیول او عدالت ته بوتل. موږ خویندې ورونه موږ عدالت ته سوال کوو چې موږ انصاف راکړي. د مقتول باچازاده نه 2 ښځې او 19 بچي پاتې شوي دي چې زیاتره پکې ماشومان، هلکان او جنکۍ دي. هسې هم د رحم طلبګار دي.